چې په 40 ارب روپو کې تقریبا 20 ارب روپۍ دا تر اوسه پورې ریکور شوي هم دي. نمبر 1. دویمه خبره دا ویلې چې د دې وخت کې مسله د 40 ارب نه ده. که لږ تحقیقات وشو نو په دې تحقیقاتو کې به موږ ته دا پته ولګي چې د خیبر پښتونخوا کې کم از کم د 500 نه والا د 600 ارب روپو پورې بدعنواني شوې. 40 ارب روپۍ د کوهستان نه دي وتی، دا د ټولي صوبې وتی. دا یو داسې اکاونټ دی کنه لکه زه تاسو ته غباره ده. نو غباره کتر کوهستان د سایډ نه هم ډز بکې او کته د ډی خان د سایډ نه راشي نو هم ډز بکې. بابر سلیم ساتي د نیب د ټولو نه زیات تعریف وکړ چې د ټولو نه زیات ښه کار دی وخت چا کړی دی هغه نیب دی. تیر چې کوم د پبلک اکاونټ کمیټې اجلاس پاغې کې احمد کریم کونډي تنقید کړو چې د دومره لوی سکیم شوی دی نو بابر مزمل اسلام ته استعفا ورکول پکار دي په اخلاقي توګه. ناغه ما خبره پزړه غسته و پزړه کې نن دی دا کړو نو ته چار ما ته موقع نه راکړی کیږي. مې پبلک اکاونټ کمیټې د 40 ارب د سپو د سکینډل په حواله سره دویم اجلاس او په دویم اجلاس کې په بنیادی توګه تیر اجلاس کې دا فیصله شوی چې د کې فاینانس ورسره سی ان دبليو او ورسره اکاونټر جرنل افیس چې کوم په دې ټولو شیزونو کې شریک دي. نن دا ویل چې بانک سېکټر هم په دې کې برابر شریک دي ځکه چې دا پیسې ردی نه ودی دي. تر اوسه پورې دا تعین اکاونټر جرنل لګېده خزانه پکې ګډول چې دا زما ذمہواری نه ده، د غي ذمہواری خزانه چې دا زما ذمہواری نه ده، دا د دوی ذمہواری ده. اخره پورې د دې تعین شو چې دا بنیادی ذمہواری د چا جوړي. د دې وجه نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او کوم چې پبلک اکاونټ کمیټې چیرمن هم دی بابر سلیم سعودي هغه مصدق عباسی صاحب چې کوم د انټي کرپشن په حق له د وزیر اعلی مشیر دی هغه ته ویل چې تاسو هم دې کې ملوث شئ. نن یو د ټول ناجیبه خبردار اله عمومي توګه پی ټی آی د ټول نه زیات نیب باندې تنقید کوي چې دا نیب دی او دا نیب دی او نیب داسې نیب نه خونه کټ کړي. نن پاکستان تحریک انصاف سپیکر خیبر پښتونخوا اسمبلی بابر سلیم سعودي د نیب د ټول نه زیات تعریف وکړ چې د ټول نه زیات ښه کار دی وخت چا کړی دی هغه نیب دی. تر اوسه پورې هغه ویلي او دا زما په خیال سره ویلاګ د ټول نه غټ خبر دی چې په 40 ارب روپو کې تقریبا 20 ارب روپۍ دا تر اوسه پورې ریکور شوي هم دي. نمبر 1. دویمه خبره دا ویلې چې د دې وخت کې مسله د 40 ارب نه ده. که لږ تحقیقات وشو نو په دې تحقیقاتو کې به موږ ته دا پته ولګي چې د خیبر پښتونخوا کې کم از کم د 500 نه والا د 600 ارب روپو پورې بدعنواني شوې. دا دویمه. په اخر کې اډیټر جنرال خپل ریپورت پیش کوي ویلي چې موږ د کوهستان یو سپیشل اډیټ کول غواړو خو دا سپیشل اډیټ کوم کول غواړو نو کم از کم موږ ته د دسمبر پورې وخت پکار دی. د دسمبر پورې سپیکر ته ویل چې را اډیټ سپیشل پکار دی خو دا دورانیه ډیره زیاته ده. هغه ته چې موږ سره کسان کم دي خدا فیصله وشو چې تاسو اډیټ کوي چا چې بدعنواني کړی ده هغه څوک دي په نظام کې کمزوري څوک دي کوتاهي چا کړی ده د دې کم از کم چې تعین وشي. خیبر پښتونخوا اسمبلی دا اجلاس خو ملتوی شو خو د دوران کې چې کوم د مین زمونږ انټي کرپشن محکمې ته ویل چې تاسو هم دي کې اټلیست خپل کار شروع کړئ. په دې کې څومره افسران سر معطل کړي شوي دي او څه ګڼئ چې دغه مسله صرف د کوهستان د کنه په نورو صوبه کې هم تاسو دغه سي ګوره یو خدا سیز واضح کول غواړم 40 ارب روپۍ د کوهستان نه دی وتی دا د ټولي صوبې وتی دا یو داسې اکاونټ دی کنه لکه زه تاسو ته غباره ده نو غباره کتر کوهستان د سایډ نه هم ډز بکې او کته د ډی خان د سایډ نه راشي نو هم ډز بکې او کته ول په خیبر کې ودرېږي نو هغه به هم ډز کې دا داسې غباره ده. د دې وجه نه د پیسې د خیبر پښتونخوا وتی دي دا پیسې د کوهستان نه دی وتی دا یو کلیر کول پکار دي د کوهستان نه دی کوهستان په کوهستان کې وتی دي صرف بدقه طریقه وتی دي بتا مین سیز دا غیدار نو یو خو دغه تاسو بل سوال دي سره سو ما دې کې څومره کسان چې کوم دي معطل داسې چل دی اکاونټر جنرال خپل 2 کسان معطل کړي دي پاکي باندې ډېر عجیب تا خو چې په 40 ارب روپو شو اکاونټر جنرال دونه پر ملوث دغه صرف 2 کسان معطل کړي دي دا یو او کسان چې کوم دی دا سی ان دبليو معطل کړي دي او محکمه خزانه چې کوم دی هغه تر اوسه پورې خپل سکسان چې کوم د کوهستان کې دی هغه کلوز کړي دي معطل کړي نه دي دا ټوټل اوسه پورې شو. د سپیکر او د مشیر خزانه بحث پس خبره باندې وشو دا یو عجیب دغه زمونږ مشیر خزانه صاحب چې کوم دی هغه چونکې منګو ته یو پولیټیکلی چې هغه سیاست دغه نه غوښتو یو نان پولیټیکل چې غیر سیاسي زمونږ مشیر خزانه مزمل اسلام صاحب نان پولیټیکلو د دې وجه نه هغه په سیاست کې چې سیاست کا بیان کی تیر چې کوم د پبلک اکاونټ کمیټې اجلاس پاغې کې احمد کریم کونډي تنقید کړو چې د دومره لوی سکیم شوی دی نو بابر مزمل اسلام ته استعفا ورکول پکار دي په اخلاقي توګه.
ناغه ما خبره پزړه غسته وا پزړه کې نن به دا کړو ناغه ته چار ما ته موقع نه راکړی کیږي او محکمه خزانه پکاره چزم جواب ناغه ته چې ګور اکاونټ جرنل فل حال روان دي ستا چې نمبر شي ته به هغه خبره کې نو په خبرو کې هغه چې نه زه خبره کوم نو پر خبرو کولو خبرو نه کول نو بابر سلیم سوتیل چې د اجلاس صدارت زکوما نو چې کله زتا ته ويم نو تبا خبره کې بے ځای خبره نه کې بیا خو یو وخت ته طریقاله تر دومره هدا پروسه واشه چې وته ویلي کته دا خبره کې دا یاد ساته مسلسل خبره کې نو زه به دومره کوم چې زه به تر د اجلاس نه وباسم تر دې هدا پورته طریقاله وې هغه نه پس مزمل اسلام صاحب چې کوم د خاموشي اختیار کړ